نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال د الله رب العالمین عبادت د ورځې کول دام د بندګۍ مواری ده خو د الله رب العالمین بندگی د شپې په حصو کې کول هغه ځان له فضیلت ته او ځان له اهمیت لري نو دغه شانته بعضی موقع او بعضی شپې داسې دي چې پای کې عبادت کول مزید ثواب او مزید فضیلت لري لکه دلته احادیث مبارکو کې بیان راغلي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی من قام لیلۃ العیدین سوکم چې د دوانو اخترونو د ورکوټي اختر او د غټ اختر په شپه کې قیام وکي د الله عبادت وکي فرمای محتسبا د ثواب په نیت لګیا دی لم یمت قلبه یوم تموت القلوب په کوم ورځ چې د خلکو زړونه مړ کیږي د زړه به نه مړ کیږي د قیامت ورځ نه مراد ده چې د قیامت په ورځ د قیامت وحشت او دهشت چې خلک باندې راشي کنو خلک یې وویني نو د خلکو د دې زړونو کیفیت په بدل شي په دې باندې به یو یره راشي په دې به بې اطمینانی راشي او چې کم کس دغه دوه شپو کې عبادت کړي دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د زړه به په دغه وحشت کې جندي معنی دا چې د په زړه کې به وقار او اطمینانی د باندې به هغه بې اطمینانی او بې چینی ناراضي دا دغه دوه شپو د عبادت او د قیام دغه هغه فضیلت او دغه اثر دی چې د په قیامت کې مخصوص شي بیا فرمای معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی اغي فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من احیا الليالي الخمسه سوک چې 15 شپې رونی کی وجبت له الجنه داغه د پاره جنت واجب دی فرمای لیلۃ الترویه دا تمز الحج شپه لیلۃ الترویه دا سوک چې دا رونه کی د کې عبادت کی د لپاره جنت واجب دی ولیلۃ عرفه او د عرفه شپه د نهم ذل حج شپه دا چې سکرونه کی داغه لپاره جنت واجب دی ولیلۃ النحر او د غټ اختر شپه ولیلۃ الفطر او د ورکوټي اختر شپه او فرمای ولیلۃ النصف من شعبان او د 15 شعبان شپه نو دا 15 شپې دي دا اتم ذل حج شپه د نهم ذل حج شپه چې مونږ ته عرفه وایو د لسم ذل حج چې د غټ اختر شپه ده د ورکوټي اختر شپه او د 15 شعبان شپه دا 15 شپې چې کم سړی رون کی دي کې عبادت کی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای د لپاره جنت واجب دی بیا فرمای عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی من احیا لیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحى سوک چې د ورکوټي اختر شپه او د غټ اختر شپه دا رونه کی پدې کې عبادت کی لم یمت قلبه یوم تموت القلوب پکم ورس چې د خلکو لونه مړ کیږي د دزله به نه مړ کیږي د خلکو پړوند چې وحشت او بې اطمینانی راځي د پزله باندې به یو وقار او اطمینانی دی به بېچین نه بلکې دی به پرسکون نه او دا اثر د سره د غشپې د عبادت دی نو پکار دا چې داسې موقع اکثر راشي د عبادت موقعوي لکه د غټ اختر شپه واخلا یا د ورکوټي اختر شپه والا نو عموما زمونږ په معاشره کې خلک د غټول شپه په بازارونو کې تیر کی ځان لا د اختر لپاره شاپینګ کی پیزار او جامې یا سوق په چکرو کې تیر کی حالانکه دا شپه خو د عبادت ته پدې کې عبادت وکا دا چې کوم ستاسو ضرورتونه دي نو دا مخکې نه ځان له تنظیم او ځان له پوره کا نو موږ د عبادت په ځای د غشپه په غفلت کې تیر کو حالانکه د غشپې ته لیلۃ الجائزه ویل کیږي دا د انعام شپه ده تا ټول میاش عبادت کړې دي په اخر کې تا ته انعام ملاويږي او د انعام په مجلس کې او په هغه د عبادت په ماحول او موقع کې ته غیر حاضر ته په غفلت حالت کې نو دا د نقصان خبره ده نو په داسې بهترینو موقع باندې مزید فضیلت ملاويږي مزید ثواب ملاويږي نو دې کې اهتمام پکار دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي